هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نو د سیده کنه چې علم النحو په دې د هر کتاب شروع کې چې نن دا یو څو خبرې کیږي. نمبر 1 د هغې تعریفي، او نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض د هغې زده کولي، نمبر 4 د دې تدوین، او نمبر 5 فضیلت، او نمبر 6 ضرورت. دې شپږ خبرو باندې بیګا موږ هم دای کې باس کړو اردو باغ. تعریف اولې دا دی کنه چې علم النحو دا څه ته وایي کنه. یو د لغوي معنی، یو د اصطلاحي معنی. لغوي معنی چې لکه لغوي د لغت نه دی، لغت جبه ته ویل کېږي، ډکشنری ته ویل کېږي. مطلب لکه دوست د اردو جبه ټکی لري، نو په اردو کې دغه لفظ د سره لپاره استعمالېږي. د پښتو ټکی لري، نو په پښتو کې دغه لفظ د سره لپاره استعمالېږي. د عربی ټکی لري، په عربی کې دا ټکی د سره لپاره استعمالېږي. دغه شان د انګلیش ټکی لري، هر یو ژبه چې تاسو واخلئ نو دغه شان دی. دا نه هو چې دا کنه دا هم د عربی ټکی دی. څه ټکی دی؟ د عربی ټکی دی. او په عربی کې د دې نه وې مختلف معنی راځي. لکه یو معنی د دې اړول، یو معنی د قصد، یو معنی د اعراض کول، یو معنی د مقدار. د تقریبا 9 معنی د حفاظت کول. او هغه شعر دی کنه پای کې لکه تاسو ان شاء الله بیا د هدایت النحو کې بلاول کې بیا چې کله تاسو استاد دا خبرې کوي نو پای کې بیا تاسو ته دا شعر وایي: نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحوک یا نحوک یا حبیبی، چې ما قصد وکړو ستا طرف ته اے زما ملګریه. او نحونا نحو الف من رقیبی، او ما اعراض مو کو ستا دپاره د 1000 ملګرو نه. او بیا نحونا تمنوا منک سو خبره ده ما زه نو څه شعر وته خدا او نه معنی د دې چې طرف ته او اعراض کول دي او اړول دي. دا بیا دا چې د علم النحو اصطلاحي معنی سره، اصطلاحي معنی او تعریف دا یو شی چې مطلب دا نه خو د عربی ټکی دی، نه خو د عربی ټکی دی، و دا استعمالی نحویین. نو نحوی والا دا لفظ د کم معنی لپاره استعمالی، دا نحوی والا دا لفظ د کم معنی لپاره استعمالی، نه ایت ویل کېږي اصطلاحي معنی. څورته ویل کېږي اصطلاحي معنی. بیا اصطلاحي معنی د دې په دې کتاب کې هم لیکل دا، په هر کتاب کې تاسو دا ذکر دي چې علم النحو هو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعض. چې دا داسې علم دی چې په دې کې داسې اصول بیانېږي. هو علم باصول، دا علم دی چې داسې اصول به بیانېږي. يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث، چې پیژندګي په دې بذریعه سره د کلمې د دریوانو کلمو اخري حالت کلمات چې نن دا ورسته تاسو به وایي ان شاء الله ویلیم دي چې کلمه په څو قسمه ده؟ په 3 قسمه ده. کم دي؟ اسم، فعل او حرف. اسم، فعل او حرف. نو دغه دریوانو حالات بیانې په اعراب او په بنا سره. مطلب دا اسم دی، دا معرب دی که مبني دی، او دا فعل دی، دا فعل معرب دی که مبني دی، او حروف ټول مبني دي. او دویم نمبر دا کوي چې وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، چې د بعضی حروف او د بعض سره د ملاوهلو، چې دا بعض ټکي د بعض سره ته ملاو کې، کلمات د بعض سره ملاو کې، الاګین ته یو صحیح معنی راو باسي. پوه شو؟ لکه تا ته یو ټکی یاد دي، لکه تا ته یو قدیر یاد دی، یو درته علا یاد دی، او یو درته ان یاد دی، او یو درته الله یاد دی، ایو د شیء یاد دی، یو د کل یاد دی. او دا ټکی دي دله ته داسې ترتیب ورکې چې د دین یو معنا به معنا کلمه جمله مونږ ته جوړ شي. نو ته دله چې تعالی نه ودرځي انت به چې ان الله علی کل شیء قدیر. نو دا په علم النحو کې زده کیږي چې بعض کلمات د بعض سره د ملاوهلو د وجنه دا د بدری په ذریعہ سره بعض کلمات د بعض سره ملاوهل کیږي. پوه نو علم هو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاثه، چې دا علم دی چې دې په ذریعہ سره په دې کې د اصول بیانېږي، دا اصول پکې بیانېږي چې دا په ذریعہ سره پیژندلېږي. څه پیژندلېږي؟ د اخره د کلمې د اخرینی حالت به اعراب او په بنا سره، او بعض کلمات د بعض سره د یو ځای کولو طریقه هم په دې علم کې دا دقیقي معلومیږي. اکم شعر جماعت اوس دوی کنه چې پای کې نه وي معنی دي کنه هغه د نحونا نحو نحوک یا حبیبی.
نحونا نحو الف من رقیبی وجدناهم مریضا نحو قلبی تمنوا منك نحو من زبیبی چې لکه بدیږي دا لولنې معنی چې لکه نحونا نحو نحوك یا حبیبی چې منګه اراده کړی دستا قبلی طرف ته نیو معنا د نحوی جلنده اراده شوله دویمه قبیله دریم طرف وجدنا نحو الف من رقیبی چې موږ پای کې اومندل پای کې په مقدار د 1000 رقیبان نلګي د دې نحو مقدار معنا مقدار شو یا وجدنا هم مریضا نحو قلبی موږ هغه اومندو د خپل زړه په شان دي بیمار نلګي طرح دا مثال او بل تمنوا منك نحو من رقیبی او هغه تمنا کولستانه د من زبیب چې دا د یو قسم دغه کشمش نه دغه چې وسکه دا وسکو نو و معنی دا یو اعراض کول یو حفاظت کول دا نه وي معنی چې دا ذکر شوی دی په مختلف کتابونو کې وې نمبر بیا تاسو دا خبرې زده شوله د علم النحو تعریف د علم النحو لغوي تعریف چې دا غي لپاره نه معنی دي لکه سسدي یو بګي طرف ته یو بګي اراده ده یو بګي قصد او بل بګي اعراض کولی بل بګي حفاظت کولی او اصطلاحي معنی سره هو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاثي من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعض ویم معنا د دې دا ویم ټکی چې نه موضوع ده موضوع لغوي معنی دی کې خودل شوی مقرر کړل شوی وضع کړل شوی او په اصطلاح کې دا موضوع یعنی ما يبعث فيه عن عوارضه الذاتيه چې په دې کې د دې د عوارض ذاتي نه باس کیږي مطلب دا علم دی په دې علم کې رسنه باس کیږي دا هر علم جدا جدا موضوعګانی لکه موږ فقه وایو نو په فقه کې عبادت موږ ته وچاله کته په روزه څنګه دي تبا مون څنګه کې په کومه طریقه باندې او دس کې ها روزه په حج په کومه طریقه کې عبادت معاملات معاشرت دا په فقه کې بیانېږي دا شان د ګوره میډیکل طب د علم طب نو پرې کې د انسان د بدن نه باس کولېږي د مختلف زونه دي ویلې معنی نو د دې علم النحو موضوع هغه الکلمه والکلام یعنی پدې کې د کلمې او د کلام نه باس کیږي ومن حيث الاعراب والبناء په اعتبار د اعراب او د بنا سره چې مطلب دا کلمه مورد ده او کدا مبني ده دا مورد ده نو په زبر سره په فتحې سره ده په کسرې سره ده او که په ضمې سره ده په واو الف یا سره ده پس شي سره مورد ده یا مبني نه نو په مبني به سکون ده مبني به حرکت ده اول ده نو پدې کې دا خبرې پرې وزري علم الصرف د دې موضوع کلمه او کلام دي او پای کې من حيث الاصل والبناء والتعليل یعنی چې دا کلمه په خپل اصل دا کړه د کې علت شوه د نه شوه څنګه شو د جمله د کلمې په اړه خبره کوي او د لګي د کلمې د اخري حرف په اړه خبره کوي پوه شئ نو د علم النحو موجوده الكلمه والكلام من حيث الاعراب والبناء چې کلمه او کلام په اعتبار د اعراب او د بنا سره یعنی د کلمې نه باز کیږي د کلام نه باز کیږي په دې اعتبار سره چې دا مورد او کلام دي درېم نمبر دی غرض په لغت کې ویلېږي نشانه ده او په اصطلاح کې د تویل کې چې ما هو باعث للعلم چې هغه د علم د لپاره باعث وي لکه ته مطلب دا علم النحو ته ولې ځکه لکه ته په لار باندې روانه تاسو سکو چې لکه چرته ته د جمعه ته زما یو خلک صحیح ته خبره د جمعه ته روان دي او کته چاته وی چې لکه ته چرته روانه ته چې ما خو بس اس رواني منو خلک وې ته لیونه نه ورکو غرض یې کنه یو سړي نو هغه بیا هغه استیس کې هغه مهنت او کوشش کولای شي نو دا شان زمونږ د علم النحو چې موږ وایو د دې څه غرض ده نو غرض لري داره صيانه الذهن عن الخطا اللفظي في كلام العرب چې په کلام عرب کې موږ د لفظي خطا نه چرنده بچو یعنی قران په عربی ژبه کې دي احادیث په عربی ژبه کې دي دا د فقه نور کتابونه دي نو چې دې په لفظي خطا به موږ نه کو چې زبر په ځای زیر ونه وایو د زیر په ځای باندې پیش ونه وایو د و په ځای الف ونه وایو ځکه چې په یو زبر زیر پیس رمانه د اندر ډیره زیات بدلیږي ورستو به ضرورت کرا روان دي ویم ته پیګه به معنی نو د دې علم څه غرض ده چې په دې کې به موږ د کلام عربي کې موږ د لفظي خطا نه بګه بچو د سلورم خبره ده تدوین معنی جمع کول چې دا علم چې دا څنګه را جمع شوی دا خود سي نو او دا چا را جمع کړی دی د دې واضح اسوک ده نو په دې کې درې قولونه دي یو قول چې نه هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او دویم چې نه دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ
او د فقه په کتابونو کې چې کوم لیکل شي دغه په نحوی په کتابونو کې چې کوم محقق او محققینو ناغو چې حضرت ابو الاسود دؤلی رحمه الله تعالی دا یو تابعی دی او دا د دې علم اجرا جنندا کړی دا علم د ټول اول د جنندا جوړ کړی دی دا درې قولونه تدوین په باره کې چې یو حضرت عمر دا یو حضرت علی دا یو حضرت ابو الاسود دؤلی د دې علم چې دا څه فضیلت ته فضیلت درې راځي چې لکه حضرت عمر رضی الله عنه فرمای چې د دې علم تاسو د څه از د کوي لکه څنګه چې تعلمون لکه څنګه چې تاسو سنن او فرایض څنګه از د کوي تعلم النحو کما تعلمون سنن او الفرایض چې تاسو د علم النحو د څه از د کوي لکه څنګه چې تاسو سنت او فرض څنګه از د کوي نو تاسو ته به دې فائدہ ډیر زیات چیرنده به دکېږي او بل چې عربی کې مشهور مقولې دي یو خدای الصرف ام العلوم والنحو ابوها چې دا صرف د ټولو علومو د لپاره منځله د مور باندې انا هو د دې حیثیت ته لکه څنګه چې د اولاد لپاره د پلار حیثیت ته بل لري یو فضیلت جدا ده چې النحو فی الكلام كالملح النحو فی الكلام كالملح فی الطعام چې خوراک کې چې څنګه د مال کی ضرورت پی او دا مالګ به درعي سره دا خوراک چرنده خسته کیږي او خلګي او په کم خوراک کې جمال غني هغه خرابيږي دغه شانته په کلام عربي کې چې تو کم کلام کې او په دې کې ته نه وي د قواعد خیال نه ساتي نو دا د سی بیا به خوندې لکه څنګه چې روټي یو پای کې مال غني وي بیا په دې باندې پوښتنه ته په دې فضیلت باندې یو دا د عربی دا خبره یو دا حضرت عمر رضی الله عنه قول چې تاسو دا علم نو د چیز د کوي لکه څنګه چې تاسو سنت او فرایض سرنده د کوي دې پوښتنه اخیری خبر هغه د ضرورت په باره کې چې د علم نو ضرورت ولې راپېښ شو نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې موجود او صحابه کرام مخصوص کسانو کنه ډیر زیات نو اسلام چې نه غټول عربیانو نو هغه په قرآن مجید په عربی ژبه کې استعمالېدو او د کېدو به ویل کېدو به هغه ته ضرورت نه وو او چې کله بیا اسلام چې نه دا پیلاو شو د خلفای راشدینو په زمانه کې او اسلام چې دا عجمو ته ورسېدو نو عجمیان خلک هغه به هم قرآن مجید به او حدیث ویل خو عجمیان او عربي ژبه خدا وونه دا هغه نه ډېر غلطیاں راتلې به راتلې یو بیراوي یو سړی هغه په مسجد نبوي کې ناسو صحابه رضی الله تعالی عنہ او هغه تلاوت کو او د سوره توبه د آیات وی چې اذان من الله ورسوله ان الله بريء من المشركين ورسوله چې بشک الله ورسوله کنه رسوله ده ورسوله ده ان الله بريء من المشركين ورسوله چې بشک الله او د الله رسول دا بری للمشرکان معنی دا ده چې بشک الله او یعنی دا رسول دا عطف ته په لفظ الله باندې نو الله او د الله رسول دوه بیزار دي د مشرکانو نه نو هغه صحابي دخلنا دا وتل چې ان الله بريء من المشركين ورسوله دا عربي دا عجمي صحابي نو هغه د ایمان دا شو چې بشک الله بری دی د مشرکانو نه او د رسولانو نه د خپل رسول نه یعنی د رسول هي عطف کو په مشرکین باندې پوښښ به باندې رسول هي عطف کو په باندې او مشرکین باندې نو معنی دا شولا چې بهشکه الله د خپل رسول نه هم بری دی او الله د مشرکانو نه هم سره بری دی الګه پوښښ به باندې نو کوم سره یو هغه ډیجیټل تلاوت کو یو سره د مسجد ترانه نه وته نو هغه چې کله دغه تلاوت واورېدو کوم چې نه راغلو جاوی چیرې چې کله الله د خپل رسول نه بری دی او د خپل رسول نه بیزار دی جزو ور ایمان نه وړم هغه مرتد شو واپس لاړو دا خبر حضرت ابو الاسود دو علی رحمه الله جنن دا ولید او ده لاړو په دغه بس په حضرت عمر جان بس وخت وی چې نه حوتو ان اذا میزان للعرب وایزو ما قص کړه نه حوتو ما قص کړه چې زه جوړ کما یو تل یو میزان د پاره د عربو د الفاظو د ایله کلماتو چې داخله په دې باندې پوښي د عجم په دې باندې پوښي نو د ورته لګي د چې د ابو الاسود والي رحمت الله چې کړه ته وی کنه نو د بګینا هاو ټکه زکو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی چې لکه نحوت ايضا چې زوم د قصد او اراده چې نه لرمه نو د دې کې دا قصد او اراده په دې نه او په لفظ کې رااله نو دې ځکه لکه اول چې کله دې نه په بارک خبره کېدله نو دغه نحو به ګراګه نو دې علم ته علم النحو نوم جرنده کې خودل شو واښوي نو دا ځکه دا علم النحو چې دا ایجاد کړل شو چې عجمیان خلک په کلام عربي کې د غلطۍ نه بچي دویم نمبر واقعي بیانې کې چې سړی څه تمړو خلکو جړل بده باندې کنه
نو هغه یو کس تاسو کو چې منیل متوفی د اسم فاعل څخه راغنه نو متوفی معنی دا ده چې دا مړکون کې څوک ته جو اخر کو ټول وی الله دا که سوي چې الله خو نه مري الله خو حي لا يموت ذات ته خو نه مري زه تاسو کوم چې تاسو ولې جاړې لکه څه چل شوی دی نو هغه د څه ویل پکار دی منیل متوفا منیل متوفی نه پکار منیل متوفی معنی خو دې چې لکه څوک مړ شو منیل متوفی معنی مړکون کې څوک دی او منیل متوفا چې دا مړکل شوی څوک دی واښو مې معنی نو د دې نه دا ضرورت پیدا شو چې د سی ویلم پکار دي د عجمیانو لپاره چې او خپل دا کلام چې دا برابر کې پای کې د لفظي خطا نه بچي نو دې لپاره علم النحو چې دا ایجاد کړل شو اول د علم الصرف او علم النحو دا په یو د کې دا بیندل په یو علم کې بیندل بیا ورستو دا د یو بل نه جدا شول په دوه مسلې کې او په دوه مسلې کې بیا په دې کې د علم چې کله کوفی ته لاړو نو کوفی او د بصری خلکو په دې کې ډېر زیات مهارت حاصل کړو او په دې کې د نحویین او د صرفین او وړلې شوې یو ته ویل کېږي کوفیین یو ته ویل کېږي بصریین نو د کوفی والا مشر هغه امام فرای امام کسائی رحمت الله علیه دی او دا بصری والا چې نه دغه مشر امام خلیل او امام سیبوی رحمت الله علیه دی دې کتابونو کې چې راځي الګا دا بصریین قول دی دا د کوفیین قول دی دا جدا جدا مذهبونه شو دې پوښښ دا پوره نه ها دا بیات کې تاسو د علم النحو تعریف موضوع غرض تدوین فضیلت او ضرورت چې ګور مختصر الفاظ کې بیا مې تعریف څه ته ویل کې تعریف چې د یو لغوي تعریف موږ کو یو اصطلاحي وکړو هو علم باصول يعرف باحوال واواخر الكلم الثلاثه من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعضهم بعض کدا تاسو ته کدا د کتاب نه نه تعلیم نه هو چې کوم لیکل لري کنه کدا تاسو ته او په دې دای کې دونه خبرې نه کړې بری تعلیم نه هو کې نو دا خبرې زیاته ځان لا واوري ما ځان له کتاب کې ولي کوي بیا تاسو ته ان شاء الله بیا ډېر زیات فائدہ درکړي او موضوع د علم النحو هغه الکلمه والکلام کله نور خبر تاسو ځنه کوي کنه خیر ده صرف دا یې ځکه د علم النحو لغوي معنی سری نو یو څو معنی پکې ته ویم پورا دا طرف ته اراده ده که شعر ته یاد نه کوي بس خبر بګی سره طرف ته اراده ده او حفاظت کول دي اوړېدل دي مثال لکه موږ چې په دې شرمدامل کې موږ خو نحو وجدت قلمي ها دغه نحو نو قوله تعالی نو دغه نحو ده کنه مثال او په موضوع کې بیا د آیات کې چې موضوع دې سره الکلمه والکلام من حيث الاعراب والبناء غرض نصيانه الذهن عن الخطا اللفظي في كلام العرب او تدوین د دې مبارک دغه درې قلنا حضرت عمر حضرت علي رضی الله عنه حضرت ابو الاسود علي رضی الله فضیلت ندا النحو في الكلام كالملح في الطعام او تعلمون النحو كما تعلمون السنن والفرائض او ضرورته نو دا یو واقعیت په کې یاد کړئ چې دا پوره دي پرې پوه شئ یاد بشي دا بس ته